عزتمن د خاوندان ولې دومره ظالمان شوي چې خپلې ښځې بې دردۍ سره قتل کوي. عزتمنو اشفاق ولې خپله ښځه قتل کړې ده او دغه ښځه د اشفاق خپله د تور لور هم ده. په دغه کور کې د اشفاق خپله خور هم ناستې ده او اشفاق دغه کور کې رشته هم کړې ده او بیا هم د عزت میاشتې د واده شوې وه او د خپله ښځه بې دردۍ سره قتل کړې. راځه مینهواله موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د اشفاق د واده یوه میاشت شوې وه چې یوه میاشت بعد عزتمنو اشفاق ظالم خپله ناوې کړې ښځه راونیوله او بې دردۍ سره د دغه کې د پاره قتل کړه چې د ده کوم یو د ماما زوی و د هغه د ماما زوی د اشفاق خور سره په مینه محبت باندې واده کړی خو اشفاق په زړه کې واچوله چې زما خور خو ده په خپل د مینې په جال کې راګیره کړه خو زه به اوس د ده خور سره به نکاح تړم او میاشت بعد به بیا قتل کوم. خو عزتمنو چې اشفاق هغه شانتې کار وکړو چې څنګه یې زه غوښتل چې میاشتې د واده وشوله خپل د ماما د لور سره لینډ دین واخیستلو او خپل مور او پلار ته ویله چې غواړم چې دغه جینۍ سره واده وکړم. خو اشفاق چې ورسره واده وکړلو نو اشفاق د ماما په لور باندې مین شولو او ورغلی ماما ورته ویل صحیح ده دا خو زموږ د خپل کور خبره ده غواړم چې زه یم تاله درکړم او ماما مو د ښه په خوشحالۍ باندې وله خپله لور ورته ورکړله او واده یې دغه شانتې تیار شوه چې د واده یوه میاشت وشوه. عزتمنو اشفاق ظالم چې دی نو د خپل د خور بدله واخیستله او خور خو د ده دغه ته په کلاره باندې ناستې ده اوس هم ناستې ده. خور هم وایي چې یعنې زما ورور ظلم کړی زیاتی یې کړی دی او زما ورور دې ونیولی شي او ټولو نه ښه غټه پانسي دې ورکړی شي. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې خپلو ښځو باندې هېڅکله څه ظلم زیاتی مه کوئ. موږ درسره عزتمن تر نن ورځ خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در